په اخفا کې ژبه پر خپل حال باندې پرته وي یو ځای لګېږي نه نو دی چې وایي اخفا غونه وایي که چېرې په اخفا وپوهېږي دی خو ټیک ده که نه په غنې وپوهېږي چېرې به او بیا مو دا هم درته ویلي وه چې هره غونه اخفا ده خو هره اخفا غونه نه ده داسې حرفونه 15 حروف دي هغه دا دي تا راسي تر وروسته تر نون وروسته چې راسي تا راسي یو ثا راسي جيم راسي دال راسي ذال راسي زا سين شين صاد ضاد طاء ظاء فاء قاف كاف چاولنا دا خو 15 حروف شو 15 دیارلس دا 28 15 وای الف لدی وسخه شمار نه کی چې هغه د مساکین وروسته نشي راتلای درة الفرید دا په درة الفرید کې راغلی چې د مساکین ته وروسته الف ولې نشي راتلای اوس اخفا ده شي اخفا سړی څنګه کوي چې شي اخفا به سړی څنګه کوي داسې به کوي من شر ما خلق ومن چا ژبه هلته لوړه ته داسې وایاست من ژبه هلته لوړه او که به داسې وایي من شر ما خلق ومن یعنې ژبه پر خپل حالت باندې او که به داسې وایي من شر ما خلق ومن څه شي د دې اخفا مطلب دا دی چې نون ساکن او تنوین به د هغه د اصلي مخرج څخه اصلي مخرج د نون څه شو د ژبې کناره چې د ثنایا رباعي نابو سره د ژبې د کنارې او لوړ تعلق څخه به ژبه جلا ولري او اواز به په خیشوم کې پټ کړي داسې بیا وایاست چې نه ادغام جوړ سي مش شر ما خلق ومش شر څه شي دا څه شو او نه اظهار سي څنګه من شر ما خلق ومن ژبه چې ولګېږي دا د نون هغه اصلي مخرج دی څنګه رواج ویل کېږي من شر ما خلق ومن دا هغه اصلي مخرج دی او داسې به هم نه وه من شر ما خلق ومن شر دا بیا نه به د اظهار رنګه د ژبې سر لوړ تالو سره لګیه او نه به د ادغام رنګه د نون په وروسته حرف کې مدغمه بلکې درمیاني حالت به وي بلکې اخفا په لغت کې پټېدلو ته وایي الاخفاء فی اللغة الستر پټېدل دي دلته هم اواز د نون په خیشم کې پټېدل دي په اصطلاح کې اخفاء څه ته ویل کېږي الاخفاء حالة بين الإظهار والإدغام څه شي یو حالت دی د اظهار او د اظهار څه معنی یا اظهار هغه معنی لکه چې موږ ول انعمت ان چې موږ وایه انت و ان ژبه چیرې ولګېده وایي داسې بیا نه لګیه وایي داسې بیا حالة بين الإظهار ځکه دا انعمت صلصال لين فلين كيف تسمع لين داش منوا تسمع لين داش منوا تسمع لين من صلصال كالفخار
من صلصال كالفخار ده اسمه نوع من صلصال كالفخار. نه به د اظهار رنګه ژبه به د کناري او د لوړ سالو څخه جلا ولري او اواز به په خیشوم کې پټ کې داسې ووایاست چې نه ادغام جوړ سي لکه مشري لکه څه او نه اظهار سي بلکې د دواړو په منځ کې یو حالت بلکې څه مطلب یعنی نه د اظهار رنګه د هغه په ادا کې د ژبې سر د لوړ سالو سره ولګېږي داسې به هم نه وي داسې به هم داسې که وګوره چیش دی غږ نه کوئ اظهار دی اظهار او نه د ادغام رنګه د وروسته حرف د مخرجه څخه ووځي لکه مشري لکه مشري. د اخفا لغوي معنی مو زده کړه اصطلاحي معنی مو زده کړه. دلته په دې 15 حروفو کې اخفا ولې کېږي ګورئ په دې 15 حروفو کې اخفا ولې کېږي ځکه دا 15 حروف نه دومره بعد لري لکه حروف حلقي څه شي مرور وجه د اظهار چش ده بعد المخرجين او نه دومره قرب لري لکه حروف يرملون لکه مرور په يرملون کې ادغام ولې کېږي وجه قرب المخرجين نه دومره بعد لري لکه حروف حلقي او نه دومره قرب لري نو ځکه طریقه هم دا ده چې نه به اظهار کوي لکه حروف حلقي نه به ادغام کوي لکه حروف لکه تعریف چې دغسې دی ادا یې هم دغسې ده داسې به ونه من شر څنګه دا چی شو دا اظهار ژبه لوړ ولګېدل او نه به داسې وایه من شر ما خلق و من شر دا چی شو ښه څه وایي وایي بغیر د څه دخله د ژبې اخفا چی شته بغیر د څه دخله د ژبې صحیح شو یعنی ژبه په اخفا کې ما درته ویلي وو چې د اخفا او د غنیت څه فرق دی بغیر د څه دخله ژبې او بېله د تشدیده داسې به هم نه وایه من شر ما خلق و من شر څه شي داسې به هم نه وایه صرف د خیشوم څخه د غنې صفت هغه پزې ته چې کوم ځي د یوه الف په اندازه باقي ولري او ادا دي سي اوس په دې پوه شوست چې داسې به هم نه وایه من شر ما خلق و من شر دا څه دی صحیح شو او داسې به هم نه وایه من شر څه شي و من شر غاسق داسې به هم ولې دا ادغام خپله وایي خو تر څو چې د اخفا مشق څه معنی بار بار ویل ځان عادي جوړول د یو ماهر استاد څخه میسر نه وي میسر دا معنی یعنی حاصلولی نه سي دغسې ترلاسه کولی نه سي تر هغو پورې په غنې سره وایاست من شر ما خلق و من ولې چې په اورېدو کې غنه او اخفا یو د بل سره مشابه دي یو د بل سره غنه هم یو صفت دی چې ده او اخفا هم یو صفت دی چې ده فرق یې په چی سره و هغه اوس راغله په جیب سره مثال د نون مخفا هغه نون چې اخفا پکې کېږي اوس ګورئ که ما داسې ویل اانذرتهم دا چیش دی دا اظهار دی ولې ژبه مې ولګول که مې داسې ویله اانذرتهم دا ادغام شو نو څنګه به وایم د دې دواړو په مابینځو کې څنګه به وایم انذرتهم ژبه چې پر هر ځای وه هغې سره تعلق نسته خو خپل پر حالت باندې به پرته وي ژبه به پر خپل حالت باندې پرته وي نه به یې پورته کوي نه به یې کښته کوي پس پر هر ځای چې ولاړه ده پر هغه ځای دې اوس خلاص شو مثال د تنوین مخفا لکه کما داسې ویل قوما ظلموا قوما دا اظهار شو کما داسې ویل قوما ظلموا نو څنګه به وایم قوما ظلموا قوما اواز به داسې وځي خو ژبه به او نور
بیا هم د اسانۍ لپاره د اخفا یو څو مثالونه د خپلې ژبې په لفظو کې درښیم چې یو څه په فکر کې راشي. یعنې دوی دا وایي په پښتو کې هم داسې الفاظ شته دي، په پښتو کې هم داسې الفاظ شته دي چې اخفا پکې کېږي، د پښتو اخفا. لکه مثال موږ وایو ورسه پزه سونکه، پلانکی چې دی هغه په غوږو کوڼ دی، کوڼ کوڼ کوڼ. داسې موږ نه وایو پلانکی په غوږو کونډ دی. څه شي؟ کونډ. دا څه شي؟ کونډ دا څه شي؟ او کوړ هم نه وایي، کوړ. پلانکی په غوږو کوړ دی، کوړ. کوړی څه شو؟ دا د درختې پاڼه ده، پاڼه پاڼه. داسې نه چې پانړه پان، داسې موږ وایو پان. څنګه دا څه شو؟ او داسې هم نه وایي دا د درختې پاړه ده. څه شي؟ پاړه. پاړه وایي؟ نه وایي. دا څه شو؟ دا ډېر کلک کاڼی دی، کاڼی کاڼی کاڼ. کانړی داسې وایو، کانړی دی. داسې وایو کاړی دی. بس په د مابینځ کې وایو، په دې مابینځ کې اخفا هم دغه ده. وګورئ په دې لفظو کې نون نه د خپل مخرج څخه ادا سو کانړی، او نه په وروسته حروف کې ادغام سو کاړی. څه شي؟ کاړی. د دې نون اخفا ته اخفای حقیقي وایي، او د نون اظهار ته چې دغه بیان په دومه قاعده کې سوی دی هغه انعمت سواء علیهم اظهار حلقي ورته وایي. او د کوم بیان چې په درېیمه قاعده کې سوی دی دنیا قنوان بنیان سنوان اظهار مطلق ورته وایي. لکه څرنګه چې د میم اظهار و اخفا ته شفوي وایي چې دغه بیان په نهمه روښنایي قاعده نمبر 2 کې تېر سوی دی. خبره ختم شو. صحیح شو؟ اوس د صفات عارضیه و محسنه و مزینه څخه تاسې څلور حروف وویل. لام ووایه اوومه روښنایي، را م وویل اتمه روښنایي، لر. میم ووایه نهمه روښنایي، نون ووایه لسمه روښنایي، لرمن.